درنو کتونکو سلامونه. خوشحاله یم چې د CSS په ټوټوریالز باندې پیل کوم. د CSS په ټوټوریالز کې به ټول ضروري توکي چې د ویب سایټ د ډیزاین لپاره اړین دي له تاسو سره یو په یو شریک کړم. راځم په دې ویډیو کې CSS درپېژنم. CSS څه ته وایي؟ CSS د کسکیډینګ سټایل شیټ لنډیز دی. یعنی CSS په عموم کې د سټایل یو شیټ دی، یا شاید یو شیټ وي یا کیدای شي زیاتې شیټونه موږ ولرو. CSS د هغو ویب سایټونو لپاره کوم چې د مارکپ لنګویج کې جوړ شوي وي، لکه HTML کې جوړ شوي وي، هغو ته ښه لوک اینډ فیل ور اضافه کوي. یعنی د CSS په مرسته موږ کولی شو ویب سایټ ته ښه ډیزاین ورکړو. CSS د HTML لپاره اضافي ځانګړنې برابروي. یعنی هغه ویب سایټ چې د HTML په واسطه جوړ شوی، موږ هغې کې اضافي چینجز یعنی تغییرات راولو. عموما د HTML په واسطه جوړ شوی ویب سایټ د CSS په واسطه د یوزر په خوښه برابریږي. CSS د HTML او جاواسکرپټ سره یو ځای د زیاترو ویب سایټونو لپاره استعمالیږي. یعنی هغه انټرفیس چې په ویب اپلیکیشنز کې جوړ شوی، د CSS په واسطه موږ هغې ته ډیزاینینګ ورکوو. کوشش کوو چې د CSS په واسطه ویب سایټ داسې برابر کو چې د کتونکي یا استعمالیدونکي د خوښې وړ وګرځي. د CSS په واسطه نه یوازې ویب سایټ بلکې موبایل اپلیکیشنز ته هم ډیزاین ورکولی شو. CSS څه کوي؟ یعنی د CSS عمده دندې کومې دي؟ CSS د ویب سایټ په واسطه هغه د CSS عمده دندې څه دي؟ د HTML په واسطه چې کوم زوړ ویب سایټ جوړ شوی، یعنی پخوا جوړ شوی، د CSS په واسطه موږ هغې ته نوی رنګ ورکوو. یعنی په نوې بڼه زوړ ویب سایټ ته ډیزاین ورکول د CSS یوه دنده ده. هغه ویب سایټ چې د HTML په واسطه په یو شکل کې جوړ شوی، د CSS د لږ کوډ په واسطه موږ کولی شو چې هغه په مکمل ډول بدل کړو، خو هغه بدلون به د یوزر دپاره وي. یعنی داسې یو تغییر به موږ هغې ته ورکوو، داسې یو ډیزاین به ورکوو چې هغه زموږ د ویب سایټس د یوزر د خوښې وړ وګرځي. اوس راځو CSS ولې استعمالوو. ما دلته 3 استعماله راخیستې دي. لومړی دا چې solves a big problem، یو لویه ستونزه حلوي. هغه په دې ډول که چېرته موږ وغواړو چې په یو لوی ویب سایټ کې د هغې فونټس او داسې لکه کلر موږ خپل ویب سایټ ته ور تبدیل کو، نو موږ مجبور یو چې په هر ویب پیج کې جدا جدا کوډ ولیکو، چې دا زموږ دپاره یو لوی سرخوږی دی. یعنی خپل کوډ شاید موږ دپاره تکراري شي، په یو پیج کې په بل پیج کې دواړه شاید یو ډول وي، چې دلته د زیات کوډ لیکل خپله یوه لویه ستونزه ده. یعنی ښه کوډ لیکنه دې ته ویل کېږي چې په کم کوډ لیکلو سره موږ خپل هدف ته ورسیږو. د CSS په واسطه موږ کولی شو چې د ډېرو ویب پیجو دپاره یو کوډ ولیکو. دوهم ستونزه چې ده هغه د ټایم ده.
یعنی موږ مخته یادونه وکړه چې یو لوی ویب سایټ موږ لرو، هغې دپاره په هر سنګل ویب پیج کې کوډ لیکل ستونزمن دی. د ستونزمن سره په څنګ کې د وخت ضایع هم ده. د CSS په واسطه موږ کولی شو چې دغه وخت چې په هر ویب پیج کې د HTML د فونټس یا کلرز د بدلولو دپاره، یعنی د سټایل د بدلولو دپاره موږ ضایع کوو، هغه سیو کو یعنی بچت یې کړو. کولی شو یو ایکسټرنل CSS فایل جوړ کو او ټولو ویب سایټ یعنی د ویب سایټ ټولو پیجو ته په یو فایل کې چې هغه ایکسټرنل CSS فایل دی ډیزاین برابر کړو او په ټولو باندې اپلای کړو. دریم چې دی هغه provides more attributes، یعنی دا چې CSS صرف د ډیزاینینګ لپاره استفاده شوی دی، نو دا طبیعي هم ده چې د ډیزاین لپاره به زیات اټریبیوټس هم ولري. هغه چینجز، هغه ډیزاین چې د HTML په واسطه موږ خپل ویب سایټ ته کوو، د CSS په واسطه شاید د هغه څو چنده ښه ډیزاین موږ وکړو. د دې لپاره CSS استفاده کیږي. د CSS ساینټکس څه ډول دی؟ CSS ساینټکس کې موږ یو سلیکټرز لرو او بل چې دی ډیکلریشن بلاک لرو. دلته انځور کې تاسو کتلی شئ. په دې انځور کې تاسو وینئ چې H1 موږ د HTML ټاګ چې هیډر 1 ورته ویل کیږي، دې ته په CSS کې سلیکټر ویل کیږي، او دغه منځني قوسونه چې له دې ځای څخه پیل شوي او دلته ختم شوي دي دې ته ډیکلریشن بلاک ویل کیږي. نو CSS همدغه رولز دي چې موږ ډیزاین لپاره استفاده کوو. دلته موږ سلیکټر لیکو، یعنی د کوم شي لپاره موږ کوډینګ لیکو او کوم کوډینګ چې موږ لیکو چې د ډیزاین لپاره استفاده کیږي همدا په همدې بلاک کې دننه لیکو. د دې په داخل کې د CSS لپاره موږ اول د CSS پراپرټي لیکو لکه کلر، او وروسته بیا د کالن په واسطه موږ په ښي طرف کې د هغې پراپرټي ویلیو لیکو. لکه دلته موږ کلر پراپرټي لیکلی او ویلیو موږ ورته یلو لیکلی، یعنی زیړ رنګ موږ H1 ته ورکړی. همداسې دلته په دوهمه پراپرټي کې هم تاسو کتلی شئ چې فونټ سایز یې پراپرټي ده او 11 پکسله سایز چې دی هغه یې ویلیو ده. دا د CSS سینټکس دی چې تاسو ته به په راتلونکي ویډیو کې نور هم واضح شي. درنو کتونکو، د نن ویډیو همدومره وه. په راتلونکي ویډیوګانو کې به په CSS باندې په تفصیلي خبرې کوو. تر بیا ښې چارې د الله په امان.